اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا د سیټي تاڼې ایریا ده او 3 ورځې مخکې طارق خان ایسائی چوکي انچارج دی، هغوی ته ریپورټ شوی دی چې شکر نومي سړی هغه کور ته رانغی او ورک دی. په دغه سلسله کې ټولو افسرانو خپل ایفرټس شروع کړه. ما هم پکې خپل انفارمر ټچ کړه، چونکې زه د دې تاڼې سره تعلق نه ساتم، زه د پړانګو تاڼې ایسې چویم. موږ چې خپل انفارمیشن څونه کولیکټ کړله نو سهار وختي موږ په وي آی پي ډیوټۍ کې انفارمر اطلاع وکړله چې بهی هغه کیس کې که پیشرفت کول غواړئ نو تاسو دې سپاټ ته راشئ. بیا باقاعده ما د ډي پي او صاحب په نوټس کې راوسته او خپل ایس ډي پي او صاحب تاج محمد صاحب ته مې بای فیس ویلې چې دا خبره ده، زه ورځمه دا ډیوټۍ ته تاسو په خپله ودرېږئ او هغه ډیوټي ما پرېښوده، وي آی پي ډیوټي وه او زه په دې اهم میشن باندې رالم چې الله تعالی موږ له کامیابي راکړه. کم ملزم چې ستاسو په وړاندې باندې ولاړ دی دی مې پکې راوچت که او سرسري انټاروګیشن باندې د ټوله خبره وکړله چې یاره دا شکر نامي سړی چې دی دا زموږ په پړوس کې اوسیږي، د مالونو سوداګر دی، سوداګري کوي او ده به زه تنګولم، ما ته به ویل چې ته زما خوښې وغیره وغیره او ډېر غلط ډیمانډونه یې رانه کول او د هغې په سلسله کې د پلار او مور به هم زه مجبوره کولم چې د ده سره مه ګرځه. خو به هر حال 3 ورځې مخکې د ما ته کال وکړو او دې ځای ته موږ رالو او چې دې ځای ته څنګه رالو نو په دې جوارو کې دننه اوس په تاسو لږ سات پس وګورئ ډیډ باډي پرته ده، هغه موږ د ده په ذریعه باندې اوس ریکور کوو او بیا دې دلته لاس اچولی دی او د هغه په تماچه باندې همدا شکر ویشتی دی او ملزم تاسو ته مخامخ ولاړ دی. د خپله مجبوري هم پرسته بیانوي چې زما په څه مجبورۍ باندې دا مړی کړی دی او زه ولې دې ځای ته راورسېدم چې دی ما قتل کو. نو انشاءالله هغه اسیس خو ټریس شو، اوس په متعلقه تاڼې ته موږ حواله کوو او هغوی به پراپر مقدمه رجسټرډ کوي. باقي کار د انویسټیګیشن دی خو انشاءالله دغسې څونه مشکل وقوعې راغلي دي شوي دي او الله تعالی په منټونو کې ټریس کړي دي. دا به موږ ووایو چې زموږ یو داسې سیټ اپ دی د ډي ای جي صاحب نه راواله تر د زموږ د ایس ډي پي او صاحبه پورې چې د دې مثال نشته دی او چې د دوی لاس زموږ په سر باندې وي نو انشاءالله داسې ټارګټونه زموږ دپاره څه نوې خبره نه ده او داسې اچیومنټ کول زموږ دپاره نه نوی ټارګټ دی. انشاءالله زموږ تګدو به همدغسې جاري او د ظلم او د بربریت او د جرم خلاف موږ همدغسې سټرګل به شروع وي. زموږ د انسان نه نفرت نه دی، زموږ د انسان د جرم نه نفرت دی. ستاسو نوم دی د کوم ځای؟ اختشام شیرین آباد. دا څه واقع شوه لږ پخپله ووایه. دا زه د تنګول یم دی ما د نوم څه دی؟ نوم شکر نوم یې دی. د کوم ځای دی؟ دیم د شیرین آباد دی. څه چل شو؟ ما پسې بیا رنګ وکړو بچې کوم ځای کې راشه کور والا سرکي ته بوځه یا دلته بوځه هلته بوځه زوی کېدن وه بیا رنګ وکړو وی راشه نو زه بله رالم دوی به ما بوتله راوستله میاشت به 3 دی ما بوته راوسته. اخره کې ما ته وایي یاره ما سره داسې وکړه دا وکړه وهغه وکړه نه یاره ما ته خو بس پلار تاسو سره نه پرېږده چې صرف دغه رنګ وکړې، یاره راشه دوی سرکي ته یا دې ځای ته یا هغه ځای ته بوځه نو زه تاله درشمه. ستا خو دا مطلب نشو چې تیز رفتار دی چینجي چلې ما خپله تیز رفتار چینجي ده. دا مطلب خو دا نه دی که نه چې دی ما ته یاره ما سره دا کار وکړه بس صحیح ده. دا نن نه پس به نه درځم، ما ته یې ته رامه شه زه به دا وکړم هغه به کوم ستا کور والا به ختم کړم، پلار به دې ختم کړ، مور ورونه ټول ختم کړم. بیا ما ته 2 ورځې 3 ورځې مخکې وایي دلته رانلې بس بیا تعامل ما کور کې ورونه ټول دلولم، پلار هم دلولم، ټول دلولم، راپسې نهته مزدورۍ ته به نه پرېښودم. کوم ځای کې به مصري سره کار کوو د باندې کار مه کوو، دا کونی دی د باندې کار کوه. نه نو څه دې ورسره وکړل؟ بس ما خپله بس دلته راغی ما ته وایي دلته رانلې بس بیا اخر ورځ ده بیا تعولم. تماچه ستا وه؟ نه تماچه هغه وه. هغه نه یې څنګه واخیسته؟ هغه خپله راوړې وه ځان سره کیړو پاسه پرته وه. بیا یې تماچه څه کړه؟ تماچه ما ځان سره یوړه. دا یې څه ټیم ویشتی وو؟ ټیم والله پته نه د شپې د ورځې؟ ورځ وه.
او دا به څه کار کوي؟ دا سوداګر د خپل میوه پسې به تر راته 2-3 ورځې کې